السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. چونکہ زمان دا مرکزی جمعیت الحدیث مرکزی قائدین ہم ټول تشریف فرما دی اور ډېر مشایخ کرام هم راغلی دي او دا دروس هم الحمدلله تاسو د سحر راسې اورئ. زما خبرو ته پکې داسې حاجت هم نه و، خو د مشرانو د حکم د تعمیل په بنیاد باندې بس صرف دا یو خبره د خپل ورونو خویندو ته چې کوم اوس فارغېدونکي دي وړاندې کول غواړم چې عزتمندو د الله د کتاب او د رسول امین صلی الله علیه وسلم د فرامینو تعلیم ورکول دا د امام الانبیاء علیه السلام عظیم پیشه او شیوه دا د هغې عمل او کارو فرایض منصبي د امام الانبیاء علیه السلام په دې آیت کې الله درې ذکر کړي. یو تلاوت آیات، او دویم تعلیم د کتاب او د سنت، او دریم تزکیه. عزتمندو مونږ تاسو چې اوس د جامعین رخصتیږو د خپلو معاشرو اصلاح به مونږ تاسو کوو، په څه باندې به یې کوو؟ په دغې نبوي نصاب باندې به یې کوو او آغاز به د کم څه نه کوو، د کم نه چې د معاشرو اصلاح ټولو پیغمبرانو شروع کړې ده. تاسو ګورئ سورت اعراف او سورت هود د هر نبی او د هر رسول صلی الله علیه وسلم چې لومبنی آغاز د دعوت کیږي نو هغه د یا قوم اعبدوا الله ما لکم من اله غیره. دینه به موږ تاسو خپله معاشره آبادوو، درستوو او کوشش وکړو چې د الله د وحی او د رسول د طاعت سره موږ خپل ځان هم تا آخر حیات وابسته وساتو. الله نه په دې باندې د ثبات او استقامت دعاګانې وغواړو او د خپل څونه قوم چې زموږ ستاسو دی انسانیت دی نو موږ تاسو یې د دې سره وابسته او تړلي وساتو، ځکه د دې په وابستګۍ او دې سره تړون کې رشد او هدایت، نجات او فلاح ده او د دې نه په کټ کېدو کې تباهي او هلاکت او خسران دی. الله دې موږ تاسو ټول لا په دغې نبوي منهج باندې د انسانیت د تربیت او د هغې د تعلیم توفیق را نصیب کړي. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.